لسحرا هداية ورحمة للإنس والجان، وشرف العلماء بوراثته الرسل والأنبياء لتبليغ ما أنزل إليه بالقول واللسان، وعلى آله وأصحابه الذين هم مغارير الحق في العلم والإيمان، وعلى من تبعه وتبعهم إلى يوم الجزاء والإحسان. أما بعد، قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاثة خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. رواه المشكات كما قال عليه الصلاة والسلام. जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिला फरोज़ साअत पे लाखों सलाम। अर्श पर्च है जिसकी ज़ेरी नगी, उसकी क़ाहर रियासत पे लाखों सलाम। मुझसे बेकस की दौलत पे लाखों सलाम, मुझसे बेबस की क़ुव्वत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। जिनके सिजदे को मेहराब काबा झुकी, इन तहियों की लताफ़त पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, इस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। इसकी बातों की लिज़्ज़त पे लाखों दुरूद, इसके खितबे की हिय्यत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा फ़ातिमा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और मुझसे खिदमत कुदसी कहे है रज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। क़ाल अल्लाह ताला व तबारक फ़ी शान हबीबिना मुहबिरन व आमिरा: इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ मोहब्बत से दुरूद शरीफ: अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व इत्तबी बिकुल्लि मालूम लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। लहु सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या इमामल मुजाहिदीन। बस हम्द व सलात मुहतरम हाज़िरीन, अल्लाह जल्ल जलालुहु सरा ज़माना कामिल ईमान वाला नसीब करना। मासासुद औलाद द कुरान से मुशान व बाबरकत हुस्सुल सलाम चिदावे ताल्लुक़ और निस्बत द हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अज़ीम मौजिज़े तदे और द अल्लाह जल्ल जलालुहु आगा द महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नबूवत बांधे अगलवे निशानी और दलील करे चियो नबी तम रब ज़ुलजलाल तग मकाम और तग अज़मत नो वर्कड़े चकम मकाम और अज़मत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब ज़ुलजलाल वर्कड़े और अगर तगो चे रब ज़ुलजलाल अल्लाह दा रजबुल मुरज्जब पर दगमियाश के दा उइश्ट में बांधे रब ज़ुलजलाल पल महबूब पल ज़ात तब्बर आसमानों तबके जो पल दीदार अल्लाह नो दगा द मेराज जश्बे वाक़या दा दगम दा रजबुल मुरज्जब सर ताल्लुक़ साथी बल तरफ ता
په 22 رجب المرجب باندې د کاتب وحی د حضور علیه السلام هم سفر د محبوب علیه السلام چې کوم د حضرت ام حبیبه رضی الله عنها د محبوب علیه السلام زوجه محترم د مؤمنانو مور د هغې ورور او د مؤمنانو ماما حضرت امیر معاویه رضی الله عنه په 22 رجب المرجب باندې د هغوی مبارک وصال مبارک شو. نو انشاءالله په هغې به څه قدر خبرې کوو. اول نمبر د معراج واقعه د حضور علیه السلام کله شوې وه، په کوم کال باندې شوې وه. نو یاد لرئ د معراج د واقعې په سن کې چې کوم دی دام اختلاف دی او دې کې متعدد اقوال دي. بعضې وایي چې د معراج واقعه د حضور علیه السلام د هجرت نه 14 میاشتې مخکې وه. بعضې وایي چې نه 2 کاله وړاندې وه، بعضې 12 میاشتې، بعضې 6 میاشتې، بعضې 8 میاشتې. مختلف اقوال دي د معراج د شپې په کال کې، خو په دې باندې اتفاق دی چې شوې وه د هجرت نه وړاندې. دویم نمبر په کومه ورځ باندې شوې وه. نو د معراج د شپې په ورځ کې اختلاف دی چې په کومه شپه وه. نو بعضې وایي چې نه دا د جمعې مبارکې شپه وه، بعضې وایي چې د هفتې شپه وه، او کوم علامه نووي رحمت الله علیه چې کوم قول ذکر کړی هغه مبارک فرمایي چې دا د پیر شپه وه. بل طرف ته په کومه میاشت کې معراج شریف شو، حضور علیه السلام اسمانونو ته ختلی و. نو په هغې کې د علماء متعدد اقوال دي. بعضې وایي چې نه د ربیع الاول شریف میاشت وه، بعضې وایي نه ربیع الاخر میاشت وه، ربیع الثاني چې ورته ویلی شوي. او دریم قول پکې دی چې د رمضان المبارک میاشت، او څلورم قول چې کوم دی د رجب میاشت. خو د علماو د محدثینو چې کوم نچوړ دی او هغوی اتفاق او د جمهورو کومه رایه ده هغه دغه ده چې معراج شریف د رجب المرجب په میاشت کې د 29 شپه باندې شوی. او د حضور علیه السلام معراج په کم کال چې شو رب ذوالجلال خپل ځان ته وبلو. نو یاد لرئ محدثین دی کې یو واقع ذکر کوي چې محبوب علیه السلام په کم سال باندې او په کم سن باندې رب ذوالجلال خپل ځان ته بره اسمانونو ته پورته کو، خپل دیدار یې ورله ورکو. نو دغه کالو عام الحزن، عام الحزن، حزن ویلی شي غم ته. دغه کال د غمونو څرنګه داسې چې یو طرف ته د حضور علیه السلام خوږ تره حضرت ابو طالب صاحب چې د محبوب علیه السلام یې ډېر پرورش کړو، د محبوب علیه السلام یې ډېره دفاع کړې وه، د محبوب علیه السلام یې د هر څیز خیال ساتلو چې تر څو پورې ابو طالب صاحب ژوندی و محبوب علیه السلام ته کفارو سم نشو ویلی. ځکه ابو طالب صاحب د قریشو یو سردار و، د ابو طالب عبدالمطلب صاحب زوی او د عبدالله صاحب سکر و، د محبوب علیه السلام سکترو. نو د هغې د وجې نه محبوب علیه السلام ته د ابو طالب صاحب په موجودګۍ کې چا څه نشو ویلی. نو په دغه کال باندې ابو طالب صاحب چې دی هغه وفات شو. بل طرف ته د مؤمنانو مور او د حضور علیه السلام احسانمنده او د محبوب علیه السلام اول زوجه محترم ام المؤمنین حضرت خدیجة الکبرى رضی الله عنها هغه مبارکم په دغه کال باندې وفات شوله. نو یو طرف ته د محبوب علیه السلام تره لاړو، بل طرف ته د محبوب علیه السلام هغه هم سفر چې هر مشکل او په هر وخت کې به محبوب علیه السلام له تسلی ورکوله
ځکه چې کله اول وحی غار حرا ته راغله محبوب علیه السلام به عبادت کولو او جبریل علیه السلام وحی روړله اقرأ باسم ربک الذي خلق. محبوب علیه السلام باندې یو عجیبه کیفیت راغی چې کله دا مبارک کور ته راغی خدیجې بیبي ته وایي چې مؤمنانو مور نن په ما عجیبه زنبلوني په ما باندې کمبل واچو زما یخني کېږي او بیا ورته هغه واقع بیان کړه نو خدیجه بیبي ولته تسلي ورکوي چې دا چې کومه فرشته راتله دا به په موسی علیه السلام هم راتله او دې نه هېڅ یره نشته دی رب ذوالجلال ته یو عظیم الشان رسول به تا ګرځوي. نو د محبوب علیه السلام دغه زوجه محترم هم په دغه سال باندې وفات شوې وه. نو محبوب علیه السلام باندې هر طرفه غم یو ډېر لوی زور ورشو د محبوب علیه السلام زړه خفو. نو رب ذوالجلال د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تسکین دپاره د راحت دپاره چې دا خیال بدک چې رب ذوالجلال په دغه کال باندې رب ذوالجلال محبوب علیه السلام خپل ځان ته اسمانونو ته روغې. خو یاد لرئ وړاندې د هغې نه دلته چې کوم د معراج شریف منکرین دي چې څوک د حضور علیه السلام جسمانی معراج نه هغوی وایي چې پیغمبر علیه السلام ته معراج شوی و خو بعضې وایي چې په خوب کې شو او هغوی قول د معاویه بن ابو سفیان رضی الله عنه او بعضې وایي چې نه پیغمبر علیه السلام ته معراج شو خو د روح معراج شو د جسد نو شوی د پیغمبر علیه السلام جسم په خپل ځای باندې. او دا قول چې حضور علیه السلام ته جسمانی معراج نشو پیغمبر علیه السلام روح مع الجسد بیت المقدس ته نوتلو بیت المقدس نه بیا اسمانونو ته نوتلی بلکې روح یې تلو. نو دا قول د حضرت عائشہ حبیبیه صدیقه رضی الله عنها. منکرین د معراج دا دوه قول وړاندې کوي چې د پیغمبر علیه السلام معراج جسمانی نو شو. نو یاد لرئ محدثین مفسرین د دې جواب کوي. اول نمبر جواب چې د حضور علیه السلام بیبي مبارکه ام المؤمنین عائشہ حبیبیه صدیقه رضی الله عنها کم قول ذکر کوي چې چا وویلې چې محبوب علیه السلام سره د جسد معراج شوی د دروغ ویلو. یاد لرئ کله چې محبوب علیه السلام ته جسمانی معراج د هجرت نه مخکې کېدو هغه وخت کې عایشه بیبي لا د 4 کالو هغه وخت کې عایشه بیبي لا د پیغمبر علیه السلام په ازواج زوجیت کې نه وه راغلې. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره لا نکاح نه وه شوې. کله چې جسمانی معراج کېدو نو عایشه بیبي د 100 کالو وه د 4 کالو. او عائشہ بیبی چې کوم قول ذکر کوي نو هغه د حضور علیه السلام د هجرت نه پس محبوب علیه السلام عائشہ بیبی سره نکاح نه پس دا واقع شو. پیغمبر علیه السلام په خپل حجره مبارکه کې ناسو عائشہ بیبی راننوته. حضور علیه السلام عائشہ بیبی سلام واچو. محبوب علیه السلام ورته څوک عائشہ بیبی ورته وی یا رسول الله د ابوبکر رضی الله عنه دور کم ابوبکر دا صدیق ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پلار نوم واښوي نه پیژن. عائشہ بیبی فرمایي ډیره خفه شوله واپس د حجرې نه وروته. لږ ساعت پس بیا لاړم چې محبوب علیه السلام واچو. محبوب علیه السلام راته فرمایي مرحبا ام المؤمنین اے د مؤمنانو مور راځه. عائشہ بیبی ورته فرمایي چې یا رسول الله لږه ساعت مخکې زه رالم تاسو راته وایي چې نم پیژنم ما د الله د پلار حواله درکړه تاسو وایي نم پیژنم. محبوب علیه السلام ورته فرمایي مؤمنانو مور کله کله زما جسم زه دلته ما خو زما روح بل ځای کې ګرځي. نو عائشہ بیبی دغه قول راغله. او کله چې روح مع الجسد معراجو محبوب علیه السلام سره د جسد اسمانونو ته تلو نو هغه وخت عائشہ بیبی لا 4 کالو. نو محدثین مفسرین د دغه قول جواب په دې انداز سره
دویم نمبر قول له حضرت امیر معاویه رضی الله عنه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معراج په خوب کې شوی. نو دا خبر هم ټیک ده، انبیو خوبم رښتیا وي، وحی وي، خو یاد لرئ کله چې جسمانی معراج کېدلو هغه وخت کې امیر معاویه رضی الله عنه اسلام باندې مشرف شوی نه و. نو مفسرین محدثین د دغه دوه قولو جواب په دغه انداز سره. او یاد لرئ دریم عقلی دلیل درته زویم چې کم خلک وایي چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام معراج روح مع الجسد نو شوی، جسم میں په خپل ځای باندې یا په خوب کې شو یا صرف روح ته معراج شو. نو یاد لرئ د خوب عقلی دلیل دا دی کو چرې د حضور علیه الصلاۃ والسلام معراج شریف واقعا د الله سره دیدار او اسمانونو ته تګ دا په خوب کې وي، نو مشرکانو به چرې د دې تکذیب نه وکړي. ځکه انسان په خوب کې سم لیدی شي، انسان به دلته په خپل کور کې پروت وي او ګرځي به په بل بل ځینو کې، یاره هلته لاړم او دلته لاړم او ناشنا ځای و. نو خلکه څه وایي چا ورته دا ویلي چې دروغ وایي، نه بس خوب تیر شو. نو که چېرې د حضور علیه الصلاۃ والسلام معراج خوب و نو بیا به مشرکانو تکذیب نه وکړي. او محبوب علیه الصلاۃ والسلام د صداقت چې چا وکړو نو ابوبکر صدیق ته به لقب د صدیقیت وموملو شو. څلورم نمبر حضور علیه الصلاۃ والسلام رب ذوالجلال چې کله معراج خپل ځان ته بلو نو یاد لرئ الله جل جلاله قادر مطلق ذات دی. رب ذوالجلال قرآن کې څه فرمایي؟ سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. حضور علیه الصلاۃ والسلام رب ذوالجلال فرمایي چې پاکي د هغه ذات لپاره چې خپل بندې ځان سره د شپې په لږه حصه کې د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته بوتلو. نو د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته بوتللو کې څه حکمت؟ الله جل جلاله دام کولو شو ډایرک دا ام هانی یا د ختیم نه ډایرک ځان ته اسمانونو ته پورته کړو. او رب ذوالجلال اول د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته سلبوتو. نو یاد لرئ دي کې مختلف حکمتونه دي، مفسرین د دې ډېرې توجیهات. اول نمبر کو چې محبوب علیه الصلاۃ والسلام د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته لاړ، یاد لرئ کو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډایرک تلوي اسمانونو ته، نو کفارو یهودیانو ته د اسمانونو عجایباتو پته نه وه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بیا دا تپوس کړی چې اسمان کې د پلانکې مقام، ځکه هغوی ته پته نشته چې اسمانونو کې څه دي. او د مسجد اقصا د بیت المقدس یهودیانو ته پته وه، عیسیانو ته پته وه، مشرکانو ته چې هلته دا نشانې دي. نو چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام د معراج د شپې نه واپس راغی او خلکو ته وویلې، محبوب علیه السلام ته قریش کېناستل چې یا رسول الله بیت المقدس کې کمې نشانې دي، موږ ته هغه نشانې وښیه. محبوب علیه الصلاۃ والسلام رب ذوالجلال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د بیت المقدس ترمنځ پرده ختمه. محبوب علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې دا نشانې ده، دا نشانې ده، دا نشانې ده. چې کله هغوی دا واورېد واقع ته چې محبوب علیه السلام د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته تللی. او دیم نمبر یو روایت ذکر کېږي چې په دغه شپه باندې دا بیا چې کوم د بیت المقدس متولی و، چا به چې بیت المقدس صفایي کوله، په آخر کې به د مسجد نه وتل، ګیټونه به بندول، ارسو. نو هغوی وایي چې په دغه شپه باندې چې د محبوب علیه السلام معراج دا حقیقت دی، ځکه چې په کومه شپه باندې د معراج واقع شوه په دغه شپه باندې ټولې د بیت المقدس دروازې موږ بندې کړې، یوه دروازه پاتې شوله او په هغې باندې موږ زورونه لګول، هغه نه بندېده. په هغې باندې موږ ډېر کسان هم راغلل چې دا دروازه بنده کړو، خو هغه دروازه نه بندېدله، هغه موږ په ځای باندې پرېښوده چې ځه سهار به بیا ترکان راولو، خو دې کې څه فرق وي دا به ټیک. نو چې کله هغوی بیا سهار مانځله راغلل، ویې کتل نو هلته یو کاڼ په هغه کاڼ کې به انبیا علیه السلام خپلې سورلۍ تړلې، هغه کاڼ کې د سورلۍ د تړلو هغه نشان هم موجود و، هلته د سورلۍ راتللو نشان هم.
نو یو تصدیق هغوی دغه کوي چې او د معراج شریف واقعه دا روح مع الجسد او دا یو حقیقت. نو حضور علیه السلام د مسجد اقصی نه مسجد حرام نه مسجد اقصی ته لاړو. حکمت پکې سو چې کفار او مشرکان د بیت المقدس یا یهودیانو د هغې نشانات ورته پته بل حضور علیه السلام د امام الانبیاء د معراج پر په بیت المقدس کې رب ذوالجلال د ټولو انبیاء کرامو روحونه راجمع کړو. محبوب علیه السلام یې د هغوی امام جوړ کړلو. او یاد لرئ دلته یو نکته چې محبوب علیه السلام چې دغه معراج په سفر باندې ته موسی علیه السلام یې ولیده چې په خپل قبر کې لمونځ کولو. یا حضور علیه السلام اسمانونو ته لاړو، هلته موسی علیه السلام سره ملاقات وکړه. دا موږ ته چې اوس 5 منځونه دي دا هم د موسی علیه السلام برکت و. نو هلته موسی علیه السلام اسمانونو کې دلته په قبر کې لمونځ کولو، دلته بیت المقدس کې چې کله محبوب علیه السلام امامت کولو هلته هم حاضر و. نو یاد لرئ صاحب د روح البیان تذکره کوي چې د انبیاء روحونه د رب ذوالجلال په اذن باندې په یو وخت کې متعدد ځینو ته حاضرېدی شي. او دلیل هم دغه په خپل قبر کې ژوندي هو اصل دی، په خپل قبر کې په جسم مثالی سره دی د محبوب د انبیاء کرامو جسد اصلی سره موجود دی. او کو یو ځای ته تک لکه موسی علیه السلام په اسمانونو کې مو او بیت المقدس کې مو، نو دې ته جسم مثالی د صوفیو په لهجه کې دې ته جسم مثالی و. یو زمونږ استاسو په اصطلاح کې روحانیت او روحي. نو حضور د انبیاء کرامو اجساد په خپلو قبرونو کې هم ژوندي دي، او کو کوم ځای ته وغواړي د الله په اذن سره د انبیاء روحونه تللی شي. نو څلورم خبره چې د بیت مسجد حرام نه مسجد اقصی ته حضور علیه السلام. او 5م نمبر کو چرې د معراج د شپې واقعه چې کوم منکرین وایي چې دا د جسم سره نه وه، نو یاد لرئ د دابا د حضور علیه السلام د معراج به بیا د پیغمبر علیه السلام په نبوت باندې دلیل نه ګرځي. کو چرې دا په خوب کې یا دا په روح سره جسم نو دا به د محبوب علیه السلام په نبوت باندې بیا دلیل نه ګرځي. او معراج شریف واقعه د حضور علیه السلام په نبوت باندې یو لوی دلیل دی. 6م نمبر د قرآن په تفسیر کې رب ذوالجلال فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده، پاکی د هغه ذات دپاره اسرا شپې په لږه حصه کې ځان ته ادعو بعبدي بنده خپل. یاد لرئ رب ذوالجلال دلته عبد ذکر، یو رسول دی یو عبد دی. عبد وی بنده ته او رسول وی د الله جل جلاله د طرف نه را لېږل شوی. الله جل جلاله دلته رسول ذکر نه کړ، سبحان الذي اسرا رسوله ونه بعبده وی وجه صدا. یاد لرئ عزیزانو رسول چې دی د الله جل جلاله طرف نه راځي. دلته پیغمبر علیه السلام د الله د طرفه دنیا ته نه راته، بلکې حضور علیه السلام د مخلوق نه خپل رب طرف ته تللی. رسول د الله د طرفه راځي او دلته محبوب علیه السلام د مخلوق خدا په منځ کې او د هغې نه محبوب علیه السلام خپل رب طرف ته اوچت شو. نو عبد او رسول کې دا فرق. یا محبوب علیه السلام د چا په کور کې و د کوم ځای نه محبوب علیه السلام معراج شریف ظهور شو. نو یاد لرئ دی کې 2 اقوال دي. یو قول دا دی چې حضور علیه السلام د هانی رضی الله عنها مبارک د ماسوتن مونځ یې وکړو او د هغوی مبارک په کور کې تشریف و آرام یې کړو. او دویم قول دا دی چې محبوب علیه السلام د ختیم نه د کعبې معظمې نه د معراج په سفر باندې. و یاد لرئ علما د دې دوانو قولو تطبیق بیانوي. هغوی وایي چې محبوب علیه السلام اول د هانی په کور کې یا حضور علیه السلام د هغې ځای نه پاڅېد او لاړو مسجد حرام کې. هلته د محبوب علیه السلام شق صدر شو.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سینه مبارکه چې دا کلو کړی شو او د محبوب علیہ السلام زړه مبارکه روباسو او هغه دا جبريل علیہ الصلوۃ والسلام سره د 70000 فرشتو هغه د ابي زمزم ابو باندې وینځلو د علم او د حکمت او د نور نه ډکلو او بیا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره کې خودلو بیا د هغه نه پس حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخکې سفر شروع کیږي نو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د معراج عرض مې د ټولو خبر نه چونم دغه چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج جسمانی شوی دی د روح سره متعدد شوی دی 33 باز حضور علیہ الصلوۃ والسلام مالته عائشہ بی قول ذکر خو یو ځل حضور علیہ الصلوۃ والسلام خپل رب د سر پستر ګو باندې لیدلی او دا اعزاز بل چاته نه دی مولا سیوا زمو استاد محبوب علیہ السلام دا اعزاز او دا عظمت صرف او صرف زمو استاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام له رب ورکړو چې رب ذوالجلال ول خپل دیدار ورکړو ځکه دا رب ذوالجلال دیدار په دنیا کې چې دا محال یو قسم نه انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موسی علیہ السلام سوال کړو او موسی علیہ السلام ته رب سے فرمای اے موسی علیہ السلام دی کوئی تور غر تو ګورا زپدبانی یو تجلی کوم کو د زما تجلی برداشت کلا او دغه تجلی تا اولی دل تبا ما اوینو فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا چې کله رب ذوالجلال په غربان خپل یو تجلی وکړو موسی علیہ الصلوۃ والسلام غر ایره شو موسی علیہ الصلوۃ والسلام به او شراب پریوت واحد حضور علیہ الصلوۃ والسلام او خپل رب ول خپل دیدار یاد لرئ د معراج شریف واقعا نو عرض می دا کولو چې د اختول خبرو نه چون زما سو چې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج د جسم سره شوی د روح سره نه دی شوی بعض خلک د انکار کوي چې نه د حضور علیہ الصلوۃ والسلام او ما ته دوه اقوال پیش کړل چې کم دوه قولونه دوی په استدلال کې ذکر کوي د کوم دوه قولونو دوی استدلال کوي او د قرآن آیات نه هغه توجیه محدثین بیان کړي چې دلته رؤیا په دوه معنی سره راځي رؤیا وما جعلنا رؤیا التي اريناك في ذلسم سفاره کې فرمایي رب دې نو دلته مفسرین فرمایي چې رؤیا په دوه معنی سره راځي رؤیا یو د خوب د پاره راځي بل د بیدارۍ د پاره دلته مراد بیداری ده په وی خبر ده مراد نه خوب نه ده یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام موږ دا واقعا متعدد اورېدې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د شپې په لږه حصہ کې لا او شپې څومره حصہ وا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت حرام نا مسجد اقصی ته مسجد اقصی نا اسمانونو نا بیا سدرۃ المنتهى تا د سدرۃ المنتهى نا عرش رب ذوالجلال سے ملاقات او یاد لرئ عزیزانو دا ملاقات او دا سفر په 5 مرحلو کې تیر شوی اوله مرحله حضور علیہ الصلوۃ والسلام د ختیم نا مسجد اقصی ته لاړ په بوراق باندې بوراق دا سورلی دا چې کم ځکه نظر ولګید آلته به قدم رسي تیز رفتار د بجلی په پړه کونته کې چې کم ځای نظر ولګید آلته قدم رسي نو اول نمبر سفر چې د حضور علیہ السلام او د ختیم نواله ته د مسجد اقصی پورې د بوراق باندې دویم نمبر بیا د مسجد اقصی اسمانونو ته چې کوم سفر اول اسمان ته د دنیاوی اسمان چې معتاد ښکاری نو دا په معراج باندې د نور یو پوره پاغه باندې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حاضر دریم نمبر سفر د حضور علیہ الصلوۃ والسلام د اول اسمان له اوم اسمانونو پورې دا پرشتو په وزرونو باندې سلورم نمبر سفر بیا دا اوم اسمان نا سدرۃ المنتهى پورې دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا سفر د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام په وزرونو باندې کړ او دا اغینا پس چې کله جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتهى ته رسیدو نو الته جبرئیل علیہ السلام ودرید یا رسول الله نور نشمتلی ولی یا رسول الله کو یو قدم میں مخکې واز ټول سوزم وزر می سوز چې کله چرته د نور مقام جبرئیل علیہ السلام نور دی چرته د نور مقام ختم شي الته زمو استاد محبوب مقام شروع کیږي حضور علیہ الصلوۃ والسلام پنځمه مرحله په سورۃ الرحمن کې رب ذوالجلال فرمایي رفرف
دا د بوراق نه یو تیزه سورلي د رب ذوالجلال بیا خپل ځان ته فرفرف رانباندې روغېږي. نو دا 5 مرحلې د معراج د شي حضور علیه السلام. بیا د شپې په لږه حصه کې حضور علیه السلام اسمانونو ته جهنم جنت رب ذوالجلال سره ملاقات، بیا دا رب ذوالجلال ول 50 منځونه ورکړل، بیا هغې 15 انشاءالله دا به وخت سره راشي. دا دومره ټول مراحل چې رب حضور علیه السلام توی کړل، واپس راغی. د حضور علیه السلام چې کومې بسترې نه پاسېدلو هغه بستره ګرمه وه، او کومه د دروازې کونډه وه هغه اوس هم خوځېدله. نو یاد لرئ عزیزانو، دا څه سخته خبره نه ده په دې باندې. حضور علیه السلام د دې کائنات جان دی، جان. موږ تاسو چې دا ګړۍ اوس ولاړه ده په 1:30 بجه، دې نه چې سیل وباسي دا په کوم ځای ولاړې؟ په دغه ځای باندې به ولاړې. ته پکې 24 غنټې بعد هم سیل واچوه، نو چې 24 غنټې بعد پکې سیل واچوه هم دا په دغه 1:30 باندې ولاړې. دا به د خپل 1:30 نه سټارټ اخلي. یاد لرئ حضور علیه السلام د دې کائنات روح او جان دی. څنګه چې د انسان نه روح وځي، انسان بیا حرکت نشي کولی چې په کوم ځای په هغه ځای پروت دی. حضور علیه السلام د دې کائنات روح او جان دی چې کله محبوب علیه السلام د کائنات نه ووته، رب ذوالجلال ټول کائنات په ځای باندې ودرو. او چې کله محبوب علیه السلام واپس راغی، بیا هر څیز د خپل ځای نه روان شو. ځکه علامه اقبال رحمت الله علیه فرمائے وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. علامه اقبال رحمت الله علیه فرمائے چې حضور علیه السلام نو سمنو چې رب ذوالجلال د خپل محبوب د پیدایش ارادو پر ارسه پیدا کړل، جان ہے وہ جہان کی. او محبوب علیہ السلام د دې کائنات جان دی، روح دی. چې کله محبوب علیہ السلام وی نو دا کائنات په قائم وي، چې محبوب علیہ السلام نو وی د دې کائنات حیثیت نشي. د شپې په لږه حصه کې رب ذوالجلال خپل محبوب لرا دغه اعلی مقام ورکړو، او دغه عظیم واقع د معراج ورکړله چې حضور علیه السلام نه علاوه یو نبی ته او یو رسول ته رب ذوالجلال خپل دیدار نه دی ورکړی. الہ العالمین دې مونږ د هغه محبوب علیه السلام محبت او غلامی نصیب کړي. او اخیره یو 2 خبرې درته کوم چې په 22 رجب المرجب باندې د حضرت امیر معاویه کاتب وحی د حضور علیه السلام هم سفر او زمونږ استاسو ماما چې ورته ویل شي، حضرت امیر معاویه رضی الله عنه د هغوی مبارک په 22 رجب المرجب باندې وصال شو. حضور علیه السلام یاد لرئ یو درته استاسو د عقل مطابق یو خبرو کما، انسان خپل زندگی غواړي چې زندگی دیم کامیاب شي او هغه هم کامیاب شي. نو زندگی کامیابولو دپاره څه پکار دي؟ انسان له هغه پکار دي چې څومره د الله او د رسول مونږ وینا کړی. کوم څیز ته چې د ایمانیاتو نه د زموږ سره د ایمان نه څه دي؟ آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیر وشر من الله تعالی والبعث بعد الموت. دا زموږ ستاسو د ایمانیاتو نه دي. او چې کوم څیز زموږ سره د ایمانیاتو نه لري، رب ذوالجلال موتانه نه په قبر کې تپوس کوي، نه رانه د محشر په ورځ تپوس کوي. قبر کې څو سوال کېږي؟ 100 سوال کېږي، 3 سوال. من ربک، ما دینک، من نبیک. رب دې څوک دی؟ دین دې څوک؟ نبی دې څوک؟ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یو قول نقل کہ یو سوال ما كنت تقول في حق هذا الرجل. دا حضور علیہ السلام چهره انوار به مهامخ شي. لیکن 2 تطبیق علماء کی اغزان له مسله دا د دې محبوب علیہ السلام بارک بده همیشه د پر په دنیا کې سوي. نو قبر کې اضافي سوال بل شته، من ربک، رب دې څوک ته؟ موت خپل رب پیژني. دین دې څه دي؟ دین زموږ ستا اسلام دی، دا به پیژني. نبی دې څوک چې نبی زموږ ستا مدینه منورې جانان. بالکل دا به هر مسلمان پیژني. کله محشر په ورځ موتانه سوال کوي، څه سوال به کوي؟ مال می در کړو څنګه دې وګټو، څنګه دې خرج کړو، ځواني می در کړو څنګه دې تیر کړو، ټیک شو، عمر می در کړو عمر دې څنګه تیر کړو. دا سوالونه به موتانه کیږي، اضافي سوال بل نشته.
نو دا زمو سره ایمانیاتو نه دي. نو یاد لرئ موت عالم هغه څه پکار دی چې کوم څیز زمو سره ایمانیاتو نه دي. هغه څیز کې موت عالی ګوتې نه دي وال پکار په هغه مسلو کو بیا عوامو له خاص کر چې موږ تاسو له شپږ کلمې پوره نه درځي د مونږ د فرایض او واجباتو نه نو خبر. نو موت عالی بیان نه دي پکار چې موت هغه څیز کې ګوتې او چې هغه زمو سره ضرورت نه دي. نو عرض مې دا کولو چې بعض خلق د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه په شان کې بے ادبی کوي، ګستاخی کوي. او یاد لرئ حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما ز صحابي ته کنځلو په د ما ته کنځلو. او امیر معاویه رضی الله عنه کوم صحابي کاتب وحی حضور علیہ السلام باندې به وحی راتلا، امیر معاویه سے به وحی لیکلا. 163 احادیث مروی دي او جلیل القدر صحابه کرامو د دې مبارک نه حدیث روایت کړی دي. امر تمکه یو عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه نه چاته پوزو کو چې عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه بهتر کو امیر معاویه بن سفیان. عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه چې مخواړو چې چرته صحابي رسول او چرته تابعی. عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه ورته فرمایي د حضور علیه السلام ته هغه سفر باندې تل صحابي د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه چې کم اسو دا هغه اس په پوزه کې چې کم ګرد پریوتی دی عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه دا هغه ګرد برابر هم نه دی. چته صحابي او بیا زموسه نن زمانه نه د دین نه خبر، نه د ایمان نه خبر، نه مونږ ورته کلمې به اللهم انا به پوره نه ورځي تاسو کېږي. د مونږ د واجبات او د فرایض نه به نه خبر، هغه به رالګو د صحابه رسول په شان کې به بی ادبی کوي. استغفر الله. نو یاد لرئ تاسو ته وایم چې د داسې خلکو نه ځان وساتئ. دا زموږ ستا د ایمانیاتو نه دي. زموږ ستا چې کوم ایمانیات دي هغه موږ تاسو د برسر او په منبر بیانوو چې دین وپېژنئ، اسلام خپل نبی سره تعلق مضبوط کې، الله وپېژنئ. دا زموږ ستا د ایمانیاتو نه دي. نو کوم څیز چې دا مې دې دپاره وي چې کوم څیز زموږ ستا د ایمانیاتو نه دی هغه څیزو. او یاد لرئ هغه خلکو ته مې حضور علیه السلام فرمایي څوک چې زما د صحابي بې ادبي کوي، ګستاخي کوي، هغه سره به نه میل جول کې، نه به ورسره خوراک کې، نه به ورسره تعلق ساتي. ځکه د ظالم مدد کول تم ظالم هغه ګستاخی کوي، بی ادبي کوي، تا ته پته هم نه چې دا ګستاخ دی، بی ادبه د هغې باوجود هم ورسره تعلق ساتي. ولې تا په زړه کې د حضور علیه السلام د صحابو تعظیم نشته، ستا په زړه کې د حضور علیه السلام د هغه جانثارو تعظیم نشته چې خپل وجودونه یې ټوکړی ټوکړی کړل. نو عرض مې کول عزیزانو چې هغه څیزونو کې تعلق بالکل عوامو له نه دی پکار چې کوم څیز زموږ ستا د ایمانیاتو نه دی. هغه څیز زده کړه چې کوم موته ته ضرورت دی، د مونځ چې کوم فرایض دي هغه زده کړه، هغې له موته توجیه نه ورکوو، نه والله دلچسپي ورکوو، خو هغه څیز په څیزو چې کوم ځای کې فتنه او فساد خورېږي. نو رب ذوالجلال دې زموږ ستا د دغې نه امان راکړي. نو عرض مې کولو چې په 22 رجب المرجب باندې امیر معاویه صاحب وصال مبارک او یاد لرئ امیر معاویه صاحب هغه صحابي دی او حضرت علی رضی الله عنه او د امیر معاویه صاحب ټکرو راغلی. نو هغه زموږ ستا کارو نه دی. علی رضی الله عنه سره ټکرو هم راغلی. علی رضی الله عنه وایي امیر معاویه صاحب زما رور دی. چې علی رضی الله عنه ورته رور وایي نو بیا ته څوک چې ته بیا د صحابو په منځ کې جداوالی راولې، افراطفري راولې او هغوی هغه د الله فیصله ده. موته د صحابو په دا ټوله دنیا هم د صحابو د قدمونو خورو ته هم نه رسي. رب ذوالجلال دې موته د صحابو تعظیم نصیب کړي. او بیا محبوب علیه السلام چې چاته دعا وکړي، حضور علیه السلام امیر معاویه صاحب ته دعا کوي. امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه دا حدیث راوي دی، دا حدیث په خپل کتاب تاریخ خلفا کې ذکر کړی دی. او امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه هغه شخصیت دی چې حضور علیه السلام ولا 33 کرته په ویښه باندې خپل دیدار ورکړی. دا مبارک فرمای چې حضور علیه السلام د امیر معاویه رضی الله عنه بارک دعا کوي چې یا الله امیر معاویه رضی الله عنه ته هدایت وکي او دې هدایت کوون کې جوړ کړي.
چې د خپل هم په هدایت باندې او دوی نور خلکو ته هدایت کی او د نبی الله سونه اوچتول دی یا رب قبلې چې د کوم صحابي بارک زما محبوب دعا کړی دا هغه صحابي د عظمت او شان لایق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين درود شفی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وعتته بكل معلوم لك اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله